السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانان ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې ته دغه یوه ویډیو وګورئ بیا به وروسته خبره په څه خوارئ موږ د میتې علماء سره یو لاین جوړ کړ بس بابا ته لومې خولې له رالې بیا یې نه اخله بس د خوبه راوغورځي څک به ملا پسې ډزو او بل لکه خیر خو دی دا خوند ورکوي لکه خوشحال وول چې کفر و اسلام هغه بیا له خوند ورکوي زما د وطن ملا دی د ده سره به زه ځان پوه کوم زما د وطن مسلم لیګی دی زما د وطن تبلیغی دی زما د وطن ما د مسلم لیګ سره اعلان شروع کړی کوم ملګری چې دا اعلان نه مني ښه خوشحالي ده بلې پارټۍ دې ولاړ شي بله پارټۍ دې جوړه کړي زه دا اعلان خامخا ساتم زه د وطن د پارټیانو سره په خپلو قرباني د یو متحده محاذ جوړولو خامخا کوم طالب داسې طالب دی زه کسر کوم وخشمولم زه دا وایم چې زه د طالبانو وزیر خارجه یم طالب و افغانستان ته به دوی خلاصوم ما سره کومک ورونو اوس خو ته دغه ویډیو وکتله یو خو د عثمان لالا زوی دی هغه کشر هلک دی چې همیشه ټکان کوي دا د نور هم ټکان زیات کړي په دغه باندې طالبان نه بیریږي چې د 50 ملکو په ټکانو باندې نه وبېرېدل طالبان د عثمان لالا د زوی په ټکانو نه بیریږي نور دې هم خپل فریمګونه زیات کړي او بل چې ته دا خبره کوې چې زه د طالبانو وزیر خارجه د ځانه جوړول غواړم هغه د ځانه جوړه دغه ته په کومه خوله باندې وایې او په دغه کې ستا کم غرض او مقصد دی چې څو ټیم مخکې خو دې دا خبرې کولې چې د بولدک نیول د کابل نیول دي د افغانستان به د چا پلار نه ورسېدل قیامته پورې دا خبرې دې کولې او نن بیا دا خبره کوې چې زه د طالبانو وزیر خارجه د ځانه جوړول غواړم د مسلمانانو د هغه سوچ او فکر نه دی لکه کوم چې مخکې سوچ فکر و تا خو دا نارې وهلې چې لر او بر دی هغه لر او بر څه سو تا و خپلو پښتنو ته کم خدمت وکړي صرف د هغه کسان غولولي دي او کم کسان چې په تا باندې پسې او نور انسانان ته نسي غولوي مخکې د اغیارو ملګری وي هغه پله درنوله او نن رالې دا طرف چې ونیوي دې خواته د ملګري شروع په دغه کې به هم ستا ضرور یو غرض او مقصد وي بغیر مقصد دې دا خبره نه ده او نه د مقصد خالی نه ده دغه طالبان د هغه سوچ او فکر یې نه دی د کوم شي پخوا و اوس طالبان الحمدلله سیاسیان دي ستا په هره خبره باندې سر خلاصېږي ستا په هر مقصد باندې پوهېږي ستا اوس غرض او مقصد څه شي دی او مخکې دې غرض او مقصد څه شي ولو هغه خبرې دې پر کم بنیاد باندې کولې او اوس خبرې پر کم بنیاد باندې کوي ستا خو د لارو بر نارې ولې تا د پښتون دپاره کم خدمت کړی پښتون همیشه پر سر باندې ټکول کیږي پښتون همیشه ختمیږي د سر د شورو سړی مخکشه سړی هغه وژل کیږي تا صرف پښتانه ته دغه ګټه رسولې ده ستا صرف دغه فایده ده بل دې هیڅ فایده و پښتون ته نه ده رسېدله او نه به ورسي ستا د هغه خلقیانو عقیده ده ستا د هغه خلقیانو طبیعت دی ته به هیڅ کله پښتانه ته ګټه نه ورسې او نه به پښتانه ستاسې ګټه واخلي